بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضا الرب في رضا الوالد وغضب الرب في غضب الوالد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعین، اللہ جل وعلا شانہ الکتاب عظیم الشان قرآن مجید فرقان حمید کی ارشاد فرمائی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. دا اللہ جل وعلا شانہ عبادت کوئی ولا تشركوا به شيئا، او د الله سره هیڅ څه د الله سره مشرکوي. د الله عبادت او صرف د الله عبادت، بل څوک د الله تعالی سره په عبادت کې، په ذات کې، په صفات کې مشرکوي. او چونکه انسان پیدا کړی الله تعالی د خپل معرفت او د خپل عبادت لپاره دی، نو دی به خپل د زندګۍ مقصد هم دغه جوړی چې یاره د الله رضا، د الله عبادت، دنیوي چې څه هم دی کوي، دنیوي کارونه هغه ضروریات دي ژوند هغه د ضرورت مناسب کوي، خو د انسان د ژوند خپل مقصد چې دی هغه د الله رضا، د الله معرفت او د الله تعالی عبادت ته. وس دا بیله خبره ده چې الله جل وعلا شانه یو انسان په دې دنیا کې ژوند تیری او د شرعي اصولو پابندي کوي، نو د دنیا هغه کارونه ولا هم خدای پاک عبادت ګرځي. یو کس ته مثال په تور تبرانی شریف حدیث ته نبی علیہ السلام د صحابه کرامو سره تشریف فرما دی، ناست دی، یو کس روان دی، یاره بعضې کسانو یاره داسې زبردسته ځواني ده، ډېره ښکلې باډي ده، صحتمند دی، لو کان فی سبیل الله، کاش دی د الله په لاره کې وی، څونه خوند به یې کو، ګوره څونه ښکلې باډي ده، صحت یې برابر دی. حضور علیه السلام صحابو نه تپوس فرمایي چې ای صحابو ولې دی څه کار کوي؟ صحابه کرامو ته وایي دی مزدوری، دیاړي مزدوری وغیره کوي، دا نه کاروبار کوي. نو حضور علیه السلام صحابه کرامو ته عجیبه ونې خبره فرمایي، وایي زما صحابو یو خبره ته کوم، که دا کس چې دی په دې نیت باندې دا مزدوري کوي، کاروبار کوي چې یاره زه وګټم او خپل په مور و پلار باندې خوراک وکړم، هغو له روزي ورکړم، خوراک وله ورکړم، نو حضور علیہ السلام فرمایي د مور و پلار دپاره چې دی که سعی کوي، دی که منډه تنډه وهي، نو په هو فی سبیل الله دی د خدای په لاره کې لګیا دی، دا هم فی سبیل الله دی. او بیا ورته فرمایي چې که چېرته دا کسو دا کس په دې نیت باندې مزدوري کوي، کاروبار کوي
تجارت وغیرہ څه چې کوي په دې نیت باندې کوي چیرې زه رزق وګټم او زما بچی چې دی هغه چاته محتاج نشي، چاته لاس ونه نیسي، د چا نه سوال ونه کي، نو په هو فی سبیل الله دی بیا هم د الله په لار کې دی. د بچو لپاره منډه تړله تګ او دو کوي نو دی د الله په لار کې دی. او که دی په دې نیت باندې مزدوري او دیاړي کوي چیرې زه خپل په رزق وګټم حلال او خپل په ښځه باندې په خپل بیبي باندې زه خرچه وکړم، کپړې ولوالم، خوراک پې وکړم، نو بیا هم حضور علیه السلام فرمایي په هو فی سبیل الله دی د الله په لار کې دی. او بیا څلورم نبی علیه السلام فرمایي که دې لپاره کوي چې په ځان باندې زه حلال مال وګټم، په ځان باندې ښه کپړه واغوندم، چاته محتاج نه یم، ښه خوراک وکړم، چاته محتاج نه یم، نو په هو فی سبیل الله دا نبی علیه السلام فرمایي دی بیا د الله په لار کې دی. بیا یو کس نبی علیہ السلام ذکر کوي وایي کدی د دې لپاره کاروبار کوي، تجارت کوي، ګټه کوي، چیرې زه مال وګټم او زه په خلکو باندې تکبر کوم، ظلم کوم، زیاتې کوم، غریب سړی یم هغه وهمه ټکوم، بل څه کوم، زیاتې دا د دې لپاره مال ګټي، نو په هو فی سبیل الشیطان نبی علیہ السلام فرمایي دی بیا د شیطان په لاره کې دی. نو زما مقصد دا دی چې دا مخکې ستر دی دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته دا تعلیم راکو چې ګوره د الله تعالی د شریع حدود مطابق یو سړی حرام کاروبار کوي، یو سړی مثال په تور کاروبار کوي او په هغې کې حرام چیزونه خرڅوي یا دو نمبري پکې کوي، د ایک نمبر چیز په نوم باندې 2 نمبر او 3 او 4 او 5 نقصاني چیزونه خرڅوي یا بل سم ملاوت پکې کوي، نو بیا خو په خپل هغه خپل کاروبار په خپل ځان خرابوي. حضور علیه السلام فرمایي من غش فلیس منا، چا ملاوت وکړو، چا دوکه وکړه، لکه نن سبا زموږ اکثر کاروبار چې دی خاص کر بازارونو ته لاړ شئ دا ټوله چې هغه چالاکي او په دې باندې چېرې بل مسلمان ته دوکه ورکول او په دې باندې او مطلب دا نه دغه کاروبار چې دی دا د حضور علیه السلام فرمایي چېرې دا بیا دا چا چې داسې قسمه کار وکړو فلیس منا، دا زمونږ نه دی، زما د امت نه دی. نو نور حضور علیه السلام په حلاله ذریعه په حلاله طریقه باندې خپل بچو لا خپل ځان لا رزق ګټل یا خپل کاروبار کول هغه هم د شریع حدودو مناسبي هم دا خبره ځان سره یاد ساتي. او سړی مزدوري کوي، دیاړي کوي، کاروبار کوي، تجارت کوي، خو د خدای مونځ د مانځه ټیم چې راشي نو د لپاره بیا پکار دی چې دی بس خپل کاروبار بیا په هغه ځای ونغاړي. او نبی اسلام دې کس متعلق فرمایي چې څوک د چا مزدوري کوي، چا له دیاړي کوي، د چا نوکر دی او دې دغه مالک حقوق هم پوره کوي، دی له هغه باندې پیسې ورکوي، په کم کار په وجه هغه کار هم کوي او د الله تعالی د عبادت خیال پکې هم ساتي. نو حضور علیه السلام فرمایي د 2 اجر دي، د دې انسان لپاره 2 اجر دي. خدا نه چې زه به ثابت کار کوم بل څه به کوم مونږ چې بیا وروسته یا په یو ځای باندې قضا راګرځوم یا به نه کوم، نه د الله تعالی د حقوق او خیال پکې ساتي. نو د کاروبار چې د بچو لپاره د لپاره دا هم عبادت ګرځيږي. لکه امام بخاری رحم الله بار بار دا حدیث مبارک ذکر کوي. صاحب بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ بیمار شو او په مکه کې بیمار شو، اوس هجرت کړل واپس راغلی دی او بس په مکه کې بیمار شو. صحابه کرام او دی واپس روان دي، هغه خبره چې کاش ما خو د مکې نه هجرت کړلې چې بری مکه کې نه یم مدینه ته واپس تللی. نو حضور علیه السلام یې راوغو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه بیمار یم او زما په وارثانو کې سب زما یو لور ده. دا حدیث بیا د زوی روایت کړلی خو په دغه وخت کې زوی نشته ده. وایي زما یو لور پاتې کېږي او مال مې ډېر زیات دی، نو زه وصیت کوم او زما داسې خوښه ده چې خپل مال چې دی ټول صدقه کړم دا به ټیږي. نبی اسلام نه ټول خو به نه صدقه، وایي نیم مال چې دی دا وصیت کوم چې یاره زما دا نیم مال به صدقه کوي او دا به ول نبی اسلام وایي نه نیم مال چې دی نیم مال هم ترې شي صدقه کولی، نیم مال زیات دی. هغه ته اخري کې ورته وایي مختصر وایم چې یاره پس ثلثو 3 حصہ لکه زما مال به 3 حصې کې 1 حصه به صدقه کوي د الله د رضا لپاره به ولګوئ او 2 حصې چې دی زما د وارثان ته پاتې شي. نو حضور اسلام ورته فرمایي الثلث، نو پس ثلث هو ثلث کثیر او کبیر، ثلث چې دی 1/3 کنه 3 حصہ، نو دا هم ډېر لوی چیز دی، دا لوی زیات چیز دی، دا پوره دی کنه. بیا ورته نبی اسلام فرمایي چې 3 حصہ پوره ده ځکه چې کته انت ذرا ورثتک اغنیا خیر من ان
تذرهم عالة يتكففون الناس. حضور علیہ السلام ته فرمایي چې تخپل وارثان غریبانان پرې عالتن غریبانان پرې او دی یو دې کې سوال کوي خلک دې کوي ځه واپس شما معاف کا ما سره سنشته بل دې دی او بل دې دی. نو حضور علیہ السلام فرمایي چې دا دغه نه داخله چې خپل وان تذر ورثتک اغنیا چې تخپل وارثان چې دی هغه اغنیا پرې هغه غنیان پرې نو دا ډیره خبره ده. او بیا حضور علیہ السلام ته وایي نه ته به دلته نه ورکېږي تبا استا طالب الله تعالی لعل طالب خدای ژوند درکې او ستا په وجه باندې به ډېر لوی جهادونه بیا کېږي تا ته به خدای عمر درکې او ستا په وجه باندې به الله تعالی چا یو ډله چې دا هغوله به خدای شکست ورکوي او بله د مسلمانانو ډله چې دا هغوله به خدای پاک فتح ورکوي ستا په وجه نه وفات کېږي. او بیا حضور اسلام ته اللهم امض لاصحابي هجرتهم خدای زما د اصحابو هجرت چې دا کامل کړي او دا په مکه کې مه مړ کوه دی مدینې ته واپس بوځي. نبی علیہ السلام یو صحابي دی د سعد بن خولر غالبا د هغه لپاره حضور علیہ السلام مرثیه وویله او هغه به وفات کېږي. هغه چې دی هغه به دلته وفات کېږي په مکه معظمه کې هغه به پاتې هغه د هغه غم اظهار وکړو چې هغه چې دی هغه واپس مدینې ته به نه ځي. او دې صحابي ته حضور علیہ السلام فرمایي بیا عقه وشو هغه بیا صحتمند شو بیا وروسته دغه وخت کې صرف یو لور ده بیا وروسته زامن شوي دي. دا حدیث چې په بخاري شریف کې ذکر کوي نو اکثر د هغه زوی نقل کړلی چېرې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه زوی روایت کوي د خپل پلار نه چې زما پلار د خپله کیسه به کوله چې دغه شانتې زه بیمار شوی وم ما وصیت کو او نبی علیہ السلام ماته چې وصیت په سیب د درې میسې نه سیوای ماته اجازت نه کو وی سیب د درې میسې وصیت وکړه چېرې ستا وارثان غنیان مالدار ها یو خبره دام ده دام بخاري شریف کې حدیث راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې ته د خپل ځان دپاره د خپل آخرت دپاره په وخت باندې صدقه وکړه په وخت باندې بهترین صدقه. حضور علیہ السلام فرمایي بهترین صدقه دا چې ته صدقه وکړي او ان تكون صحیحا شحیحا تخشى الفقر وتأمل الغنى ته ځوانې صحتمنې په شومې په مال باندې بخل او شوم والی کوي چېرې مال مې زیات شوی کم نه شوی او د ژوند امید دی د مالداري امید ساتي او د غریبۍ نه یریږي. په دغه وخت کې نبی علیہ السلام فرمایي بهترینه صدقه دا ده چې ته د ځان د آخرت دپاره په دغه وخت کې څه وکړې. او وایي دا نه چې ته بیا حضور علیہ السلام فرمایي ستا دې مرۍ ته ورسېږي زنکدن دې شروع شوی دی او ته بیا وصیت کوې دونه مال به پلانکي له ورکړې دونه به پلانکي له ورکړې دونه به پلانکي ځای کې ولګې نه وایي هغې نه بهتر دا ده چې ته صحیحې ته شومې ته روغې او ته په دنیا کې صدقه وکړې او مال ولګې نو دقه ستا لپاره بهترین وروسته بیا صدقه رسېږي دا چې نه رسېږي خو بهترین صدقه دا چې انسان په خپل زندګۍ کې او په خپل ژوند کې په ځان پسې څه وکړي نو ښه خبره ده. او نبی علیہ السلام ته یو صحابي راځي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مور وفات شوه او هغې ته چونکې موخه رانله د هغې اراده دا وه چې یاره زما موخه راشي زه به نیک کارونه کوم اوس ورته هېڅ موخه ورته رانله نو اوس پسې حکم کولی کم نو نبی صاحب منع نه کړه چې نه دا خو هغه په روغوالي نه ده کړې. حضور علیہ السلام ورته وفرمیل او بالکل پسې ستا مور ته موخه ورته رانله وخت ورته میلاو نه شو. انسان اکثر دا مونږ خو هر کس چې دی مرګ مونږ ډېر زیات لرې ګڼو د بل ته یې نږدې ګڼو ځان نه یې لرې ګڼو نو مقصد دا دی حضور علیہ السلام ورته فرمایي چې هغې ته موخه رانله نو خیر دی داسې وکړه اوس پسې صدقه پسې وکړه خو پاتې کوئ مو نو بیا یا رسول څه صدقه وکړم نو حضور علیہ السلام فرمایي چې یاره په دې وخت کې خو د اوبو ضرورت دی دلته ډېر زیات د اوبو ضرورت دی او دا سعد رضی الله عنه دا صحابي دی چې راغلی دی نو وایي څه چلو که وایي پوهې وکنه او هغه کوهې چې دی نو هغه کوهې د خپل مور په نوم باندې کا بیر ام سعد نو بس هغه کوهې وکنه او هغه کوهې کې چې کله اوبه برابر شوي نو سعد رضی الله تعالی عنه وی دا د ام سعد په نوم باندې شو یعنی زما د مور په نوم شو. هغه کوهې اوس هم په عربو کې شته هر چاته نه دی معلوم بعض کسان معلوم دی بیر ام سعد کتابونه ذکر کوي تاریخ کتابونه چې اوس هم په بیر ام سعد یعنی د سعد د مور کوهې اوس هم هغه کوهې چې دی هغه په عربو کې هغه کوهې چې دی هغه شته. نو بهرحال زما مقصد دا دی چې یاره د اسلام دا تعلیم چاله نه ورکوي چې یاره تاسو شپه ورځ یا په جومات کې مناسې خو نه کم از کم عبادت چې په خدای پاک په ده باندې فرض کړی دی د هغې خیال به ساتي. د چا متعلق د خدای پاک عبادت دا هم لري یو سړی دی د هغه پلار سخت دی
یی مور سخت هغه ته تکلیف ته او دا نه نه زه 24 غنټې په جمعات کې کینم د ذکر کوم د پدی عبادت باندې خوري په دې نه خوشاليږي د خپل مور خیال ساتي د خپل د پلار خیال ساتي دا د لپاره عبادت ته نبی رسول الله په یو کس راغی جهاد مقرر جهاد ته کسانو یې سره باندې اجازه ته جهاد لازم حضور اسلام ته چې وکتل داغه مور ته د خدمت ضرورت حضور اسلام ته پروي ستا مور شته وای او زما مور شته حضور اسلام فرمایي جاهد هغه سره جهاد وکړه یعنی داغه خدمت وکړه د قصاره پر جهاد ده هغه اجازه د جهاد حضور اسلام ورنه کو فاتح کو د جهاد نه نور داسې مقیر اغلی اجازه ته حضور اسلام باغه موقع ته وکړه نو د الله جل جلاله عبادت یوازې دانه ده چیرې انسان په جمعات نه دی خپل کاروبار دی کې په حلاله طریقه باندې کوي په دروغ باندې خپل یو سره مثال په تور ځان کاروبار سٹارټ کړل لوی کروڑونو روپے ګټي خو دې به کې دروغ وای په دې دروغ باندې د ټول حلال پیسې چې دی هغه خراب شي هغه حرام شي هغه دوکه باندې کې نبی رسول یو پیر په غلبه باندې تیر شو او په هغه غلې کې حضور علیه الصلوۃ والسلام لاس دسیدل نو چې لا دنه غوتی لمدې شي نبی رسول هغه کس ته وای ښا دا ولي هغه یا رسول الله په دې باران شوی دی نبی اسلام ښا باران پکې دن نشوي ری بهر پټول و چي دی وای بهر په باران نو شه دا باران په سیب دن نشوي ری بیا نبی رسول الله ته ګوره دوکه مکوئ خیانت مکوئ او نور په شریع اصول مطابق یو سره ځان کاروبار کوي دا عبادت ته خو ما تاسو وې ته مانځت ټیم شو د دې ټیم شو نو ډبل اجر ملاويږي چې خپل مولا خیالوم ساتي او دې د الله تعالی حقوقم پوره کوي نو حضور اسلام په وې درې کسان دي چې د دوی لپاره ډبل اجر او ډبل ثواب دی نو باغې کې یو کس چې هغه دار چیرې دا داسې قسمه دا خپل مزدورین په څه طریقه باندې کوي او د الله تعالی عبادت چې هغه لم ته مور کوي ځکه الله فرمایي واعبد الله د خدای پاک عبادت کوي عبادت زما کوي ما خو پیدا کړی عبادت لګي خوشپور دانه چې ته ما ته خامخا په سیده باندې پروت ته خپل ټول کارونه کوو په شریعت په اصول کې دن نه کوا د ستاره لپاره عبادت ته نبی رسول الله حدیث مبارک ته بخاری کې راغلی مسلم شریف کې دا حدیث ته حضور علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو روپۍ دارا چې سره اساتی د جهاد د لپاره روان دي هغه اس باندې دی یو روپۍ ولا غولا بل روپۍ دارا چې هغه د الله په لار کې توزي جهاد د لپاره پاغي کې ولګي او بل روپۍ نبی اسلام فرمایي چې رستا اهل او عیال هغه ته محتاج دي په خپل اهل او عیال باندې تا خرچ وکړه بیا صحابه دوی ايو صدقه افضل په دې کې بهترین صدقه کومه صحابه کرام هر څوک یو څوک بولوي نبی سامو بهترین صدقه دار چې په خپل اهل او عیال باندې کومولګي کما خرچا او کما نفقه چې په خپل اهل او عیال باندې کوي دا د لپاره بهترین اجر او ثواب دی په ګوره په نفلي صدقه کې حکم وکړي چې سړی یو پیر حضور علیه السلام زنانو ته تقریر وکړو چې ما تاسو اکثر په دوزخ کې ما خزي ولیدي اکثری خزي چې ما نبی اسلام فرمایي چې ما په دوزخ کې ولیدي نو هغه خزي وي دا زنانو تاسو بیا رسول الله بیما دا سو جلا مونږ ولې په دوزخ کې یو سو چلې نو نبی اسلام ته تکفرن العشیر تاسو وتکسرن اللعنه تاسو د خاوندانو ناشکرتیا ډیره زیاته کوي کټول عمر خاوند تاسو خیال ساتي خو چیرې کله معمولی خپشي یاره ما رأيت منك خيرا قط یاره ما چې تاسو په کور کې خوشحالي ونی لیدستانه ما څه خیر ونی لیدوي تاسو خاوند دا خبره کوي او تاسو وتکسرن اللعنه تاسو خیری ډیر زیات کوي لعنت ډیر زیات کوي خیری کوي چې رب زناورو ته انسانانو ته په خلی چې راځي ته خیری تاسو جاری نو د خیرو جدا او دغه وجدا د خاوندانو د شکرتیا وجدا چې ما تاسو ډیر زیات په دوزخ کې ولیدئ نو بس زنانه چې دی اوس کور تراله تاسو صدقه ډیره زیاته کوئ زنانه ته حضور علیه السلام ته فرمایي پدې کې زینب رضی الله تعالی عنها د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بیبي راغله کور تراله خپل خاوند دوی چې نبی اسلام خو صدقه ډیره کوي او مونږ په دوزخ کې خو نبی اسلام موږ خځې ډیره زیاتې لیدلیو تاسو د خاوندانو نافرمانی کوئ ناشکرتیا کوئ خیرې ډیره کوئ لعنت کوئ نبی اسلام ته تاسو کومه چې کله ما باندې کو پردي صدقه نشته زکات را باندې نشته او شر نشته هغه خپلوانو نه نشي ورکوله خو نپلی صدقه لا نه نپلی صدقه ستانه خو غریب نشته عبد الله بن مسعود خپل خاوند ته وای او څنګه دلته وای د خاوند نه پرمانی کې دې ځړ کې ما غدغه او چشيره چې د سره احسان وکم چې موات میکی کچته غلطی رانه سکوتای رانه شوی نو خو غوښنه چې را صدقه تعالی درکم اسیم نپلی صدقه را خپل کالی مالی سره واسو دا تعالی درکوما
دا هغې تپوس پکې د نبي علیه السلام نه هسې نه سراله اوس چې دروازې ته راله نو دام د بله زنانه هم په دروازه کې ولاړه ده خو اوس صحابي ته وایي چې ته د نبي علیه السلام نه دا تپوس وکړه خو زما نوم به ورته نه چې دا راغله چې دا خپل په خاوند باندې صدقه کولی شي خاوند د صدقه ورکولی شي نفلي صدقه حضور علیه السلام چې کله بلال رضی الله عنه دی غالبا هغه لاړ یا رسول الله یو زنانه راغله په دروازه کې تپوس کوي چې د خپل خاوند له صدقه ورکولی شم نبی اسلام وایي څوک تاسو هغه خو بیا نو زینب ده نبی ایو زینب زینبان خو ډېر شی زینب دي کومه یوه زینب ده هغه امرأة عبدالله بن مسعود د عبدالله بن مسعود ښځه راغله وایي او یو زنانه وایي یو سره بله ښځه هم ولاړه ده هغې هم دقه سوال کړلی چې زه خپل صدقه چې د خپل خاوند نه ورکولی شم نفلي صدقه نبی علیه السلام چې کله هغه بلال رضی الله عنه ته دا خبره عرض کړه حضور علیه السلام ورته فرمایي وایي دا ورته ووایي چې ستاسو دپاره ډبل اجر دی لکما اجران ستاسو ډبل ثواب دی یو ثواب د صدقې دی او بل ثواب د صله رحمۍ دی چې خپل خاوند سره تاسو احسان وکړو ښه ورسره وکړو ستاسو ته به ډبل اجر او ثواب میلاویږي ستاسو دپاره مقصد مې دا دی چې د فرضي صدقه خو په ټیک ته خپل بیبي له نشي ورکولی ښځې له یا اولاد له نشي ورکولی یا مور پلار له نشي نفلي صدقه چې انسان ته څومره په خاندان کې نږدې په اوسېدو کې ورته نږدې نو بهترین دغه هغه ده نو مقصد مې دا دی چې خپل د دنیا کاروبار کول حلال تجارت کول په حلاله طریقه او د الله تعالی عبادت ته ټینګول کم از کم ناموس خو فرض دی که نه دا د بار بار ویم چې دا په موږ باندې فرض دی لکه که اوس مې دا خو موږ دا 15 وخته خو موږ له لکه داسې کول پکار دي چې بالکل لکه دا خو سړی وي دا خو زه پټه سترګې دا کار کوم وایي دا څه کار دی وایي ما تا باندې خو 50 منځونه فرضو په شپږ ورځ کې په 24 غنټو کې 50 منځونه دا خو د حضور علیه السلام احسان او دغه شکر ادا کول پکار دي او د موسی علیه السلام چې نبی رسول مینت کوي د 50 نه را د 15 ته راوستو او هسې هر څه موږ د ځان نه سوچ وکړو 50 منځونه وګورئ ښه 50 منځونه بیا به شپه ورځ په اودس کې به ګرځېدې د ملا بادر اودس به بیا ماته ورته نه جوړېدې ډېر اودس په ګنټه کې به 2 منځونه هر نیمه ګنټه پس په منځو په ځینې ګنټه کې وبګي 3 منځونه راتلو په 2 ګنټو کې 3 منځونه بیا به موږ څه کول خو بیا به چا بشتره پرېښوه بیا به چا خپل کاروبار پرېښو خو دا خو ته ګوره د حضور علیه السلام هغه برکت دی چې 50 منځونه مینت یا الله کمې کا یا الله کمې کا یا الله کمې کا 15 ته یې الله وستو او اوس یې موږ نه کوو دا به زموږ ډېره زیاته کوتاهي ډېره کمزوري وایي دا الله فرمایي واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا د الله عبادت کوئ او د هغه سره په عبادت کې په ذات کې په صفات کې هېڅوک هم مه شریکوئ الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على سنة